دوستانو اوریدونکو ته لیدونکو ته هم د مینې ډک سلامونه به د هیله باندې چې تاسې به ټوله جوړ یاست، د ژوند د شپې ورځې به مو په خیر خیریت باندې تېرېږي. ښه وروره، داسې چې کومه ورځ داسې فیسبوک ته در سره راځم، نو بیا کوشش کوم چې وروره په خپلو کپړو کې هغه ښه کالي مالي وګورم، نو هغه کالي راواخلم، وریښتان سره سم کړم، وروره ژمنځ نه وي برش هر څه چې نو بیا وریښتان هم سم کړم. د دې تر څنګ بس نو ځان څه سره وروره سینګار کړو، لږ ډېر هسې هم مال که ښه نه ښکاره کېږو په فیسبوک کې به یو څه خلکو ته ښکاره سو، ښه ګزاره به څه وکړو وروره. نو څه دوستان داسې چې بیا کمنټس سره پرېږدي، تبصرې کوي او دوی د خپرونې په هکله باندې څه راسره وایي او دوی څه خبرې په خپل زړه کې لري هغه ټول راسره یوځای کوي. بهرحال ټولو دوستانو ته د خپرونې په ځای کې سلامونه او ښه راغلاست. پروګرام تاسو دارو درمل را سره اوري او ګورئ دا وخت د فیسبوک له لارې څخه ښه هجران ستاسو په خدمت کې حاضر دي. خدای دې وکړي چې تاسو هم ټوله په زړه پورې یاست، شپه ورځ مو په خیر تېرېږي. د ژمي شپې یاره وخت خو د ژمي دی، لیکن داسې تېر سو چې بیخي ورباندې پوه هم نه سو انسان، که نه دغسې به وختونه تېر سوي. یو دم یاره موسم د یخني څخه ګرمي خواته راغلی او بس موسم یو دم بدل سو. هغه ارمانونه د ژمي د باران ارمانونه او ورسره هم وروره څوک انتظار و د واورې د باران د یخ، هغه ټول سره وران سو. خدای دې ورانوي نه. بهرحال خدای دې وکړي چې د خیر بارانونه څه وشي چې زموږ فصلونه او دغه کارونه آباد شي، چې څه ارزاني انشاءالله جوړ شي او څه داسې زړونه خوشحاله شي، د وجود څخه مې داسې زموږ ستاسې د ټول وجود څخه ناجوړۍ ناروغۍ پورته شي چې خوشحاله واوسېږي. برته شه اشوه د هر انسان سره یو پرسنل ډایري وي، شخصي کتابچه وي چې په هغه کې دی خپل حال لیکي، خپل د ژوند تېر سوي ژوند حالونه لیکي، څه چې ورسره وشي دی په هغه ډایري کې په هغه کتابچه کې لیکي. تاسو به یې لیدلي وي یا ستاسو د خپله هم وي انشاءالله، یا د بل چا به تاسو لیدلي وي. نو په دغه پرسنل یا په شخصي ډایري کې په کتاب کې څوک د خپل ژوند حال لیکي، څه چې ورسره سوي وي، هغه خاص ورځ دی پکې لیکي، خاص ورځ دی پکې منشن کوي او بعد کې دی هغه یادوي، هغه ورځ یادوي. نو په داسې ورځو کې یا دغه ډایري چې وخت تېرېږي، د وخت سره سات یو داسې وخت بیا راشي چې څوک سپینږیری سي یا ډېر وخت تېر سوی وي، نو هغه ډایري بیا څوک زړه نسي کولی چې هغه ډایري خلاصه کړي، هغه کتابچه بېرته خلاصه کړي. پوهېږئ ولې؟ ځکه د انسان د ډېرو کسانو داسې تریخ ژوند تېر سوی چې نه غواړي چې بېرته ژوند وګوري، ژوند ته شاته وګوري او هغه ترخې لمحې ترخې شېبې بېرته را یادې کړي او بېرته بیا وژاړي. خدا نخواسته د ډېرو انسانانو ژوند په ډېرو ترخیو کې تېر سوی وي او دوی نه غواړي چې بیا هغه ترخې ورپه یاد سي، هغه تریخ ژوند ورپه یاد سي، مشکلات ورپه یاد سي او بیا وژاړي. نو ډېر خلک همت هېڅکله نسي کولی چې بېرته هغه ډایري خلاصه کړي، بېرته هغسې دی د خپل تېر سوي ژوند پاته ارمانونه وویني، ویې وایي او ورسره هم دی افسوس بېرته وکړي. یو ځل خو یې هلته افسوس کړی و چې ورسره سوي دي څه ناڅه، بیا یې لیږل او بیا چې وخت ورباندې تېر سوی دی چې بیا افسوس کوي، یعنې غم تازه سو. څه انسانان غم هیر کړي نو پسې ورک سي، هغه غمونه ګر سره ورک کړي ښه، لیکن څه ملګري غم هېروي خو په وس کې نه راځي چې څنګه یې هېر کړي، لیکن څه ملګري داسې دي چې غم هېر کړي وي لیکن بیا غواړي چې دغه غمونه وویني، د غمو سره بېرته ملاقات وکړي، د تېر ژوند سره بېرته ملاقات وکړي. داسې دوستان چې د تېر ژوند سره ملاقات کوي هغه څنګه وي؟ یعنې خپل تصویرونو ته وګوري، یعنې تصویر هم ورته خبرې کوي، تصویر ورته ګویان وي، خپل د ځوانۍ تصویر یا د ماشومتوب یو څه عکسونه څوک وګوري یا د واده د وختونو یا داسې په یو واقعه کې چې یو عکس اخیستل سوی وي، تصویر اخیستل سوی وي، چې هغه تصویر ته وګوري نو هغه تصویر ورته ګویان سي او ټول حال په یوه لحظه کې ورته وایي چې دا په کوم وخت کې اخیستل سوی دا تصویر، په دا وخت کې څه سوي وه، دا څنګه موسم و، څنګه ورځ وه، یا څوک راسره تر څنګ و، څنګه ژوند مې تېره دی، خوشحاله وم یا غمجن وم، څه واقعې سوي وي ښه. نو داسې ملګري چې هغه شخصي کتابچه ځان سره ساتي او ورسره هم همت نسي کولی چې هغه شخصي کتابچه بېرته خلاصه کړي او تېر سوی حال بېرته ووایي او د ژوند سره ملاقات وکړي. نو داسې دی چې یو وخت داسې راځي چې انسان د هېڅ کار لایق نه وي، یعنې کار نسي کولی، ضعیف سي او سپینږیری سي یا داسې ناروغۍ سره څوک مخامخ سي، نو بیا صرف او صرف ورپاته سي یادونه، هغه یادونه چې د تېر کړي وي او هغه یادونه چې په ده باندې تېر سوي وي ښه. نو یو ښه تېر کړي وي او یو تېر سوي وي په دې دوه باندې چې چا تېر کړي وي، یعنې د هغه په مرضي باندې د وخت تېر کړي وي او په چا باندې چې تېر سوي وي
یعنی د مرزي نه وي خو بیا هم هغه حال باندې راغلی وي او څه یادونه ما چې نیمګړي پاتې سوي. نو دغه خپرونه یا په خپرونه کې د شخصي کتابچې مجلس د راز غوندې دی، یعنی لکه څنګه چې موږ په زړه کې راز ساتو داسې هم په شخصي کتابچه کې موږ راز همیشه ساتلی وي. نو رازونه به ساتو لیکن هغسې رازونه به هېڅکله نه ساتو چې په هغه رازونو کې زموږ ساسي تاوان وي، ګټه نه وي. ښه تاوانونو څخه به ځان راژغورو او د ډېرو مصایبو څخه په دې لارو باندې به ځان خلاصو، په د خدای فضل باندې به ځان خلاصو. ښه نو ښه ژوند به تېروو چې ژوند مو د شخصي کتابچې شاهست وګرځي او تر څنګ دا چې موږ بیا افسوس ونه کړو، د افسوس څخه پرته موږ خوشحالي محسوس کړو. ښه وایي چې افسوس بعد کې چې موږ افسوس کوو د دې څخه مخکې احتیاط بهتره دی چې موږ احتیاط ورسره وکړو چې څه حال په موږ باندې راځي نو موږ پام ورته وکړو چې موږ ته په کار څه دی، باید موږ وکړو څه او څه پکار دی چې د چا سره سلا باید چې وکړو. دا ټول شیان داسې دي چې د ژوند مهمه برخه دي چې کله کله به موږ باندې مشکل راځي نو پکار دا دي چې په دې باندې ونه شرمېږو هېڅکله هم چې د یو پوه سره یا تجربه کار انسان سره کښېنو، ناسته وکړو او په هغه باندې دوی سره وغږېږو چې د دوی څه فکر او اړه ده، په دې اړه باندې څه فکر دی، څه ذهن دی چې په دې لاره باندې زموږ خیر دی او که بېخیر د خدا نه خواسته که چېرې بېخیر نو لار بدله کړو، که چېرې زموږ خیر په هغه لاره باندې موږ سفر تر سره پورې ورسوو. ښه نو خپله کتابچه شخصي کتابچه یو خو زما دغه ذهن دی چې دغه ګرڅه وم نه لیکل شي، ځکه چې داسې د راز خبرې چې تاسو نه غواړئ چاته وکړئ لیکن هغه نسي پاتېدی خامخا وسي، نو دغه راز خبرې مو تر چا پورې خامخا ورسي. ښه نو دا خوندي نسي پاتې کېدلی، محفوظه کېدلی نسي، لکه څنګه چې د انسان په خوله باندې څه راز وي څه خبرې وي نو کوشش کوي چې دی چاته نه ووایي هغه د راز خبرې، لیکن بیا هم ځینې وویل سي کله کله غیبت یا د راز خبره د انسان په خوله باندې دومره خوږه سي چې دی نه وایي خو بیا هم ورسره وویل سي او مجبور سي چې بیا په موقع باندې بیا دی ووایي، لیکن بعد کې دومره زیات افسوس کوي، دومره زیات ارمان کوي چې دغه ارمان او افسوس بیا دی د ډېر خفګان سره مخامخ کړي، د ژړاو سره مخامخ کړي، دغه ژړا بیا دی د ډېرو مصایبو سره مخامخ